زه د شیخ عبدالحق بچی یما چې پلار سبق لګلو او بیا به د شپې تماشې لته ماښامې شیخ عبدالحق صاحب وظیفې لتلی وظیفه راوړه سپو پسې منډې والې دي وظیفه یې توی کړې ده دی ورته په ونه کې پټ شوی دی چې واپس دی راغی طالبانو مشر طالب ورته وی عبدالحق او وظیفه دې څه کړه دی په جانا شو سپو خوړمه وظیفه یې رانه توی کړه طالبان مذاقیان دي طالبانو چغې کړې عبدالحق د ثواب دپاره یو څپېړه ووښی د عبدالحق بابا جي پلار د ونې نه راټوپ کو چې ورمنډه یې کړه د بچي دا لاس یې ونیو هغه مات شو نو سار چې دی لاړ جړلې استادو ته عبدالحق ولې وی بیګاره سره داسې واقع شوې ده وی زه دا لاس اوچت کا هغه لاس نشي اوچتېدی دا لاس یې داسې نیولی او داسې اوچت کو وی الله عبدالحق ته د مات لاس د برکت علم نن د شیخ عبدالحق صاحب افریقا او برطانیه او چین او جاپان کې جرمنی کې او سعودي کې شاګردان موجود دي او نوجوانانو ستا په لاسو کې فیسبوک راغی زه ستا بچي ته د زړه غوښې ورکومه زه د شپې په 3 بجې په خپله پاسمه په یخو اوبو اودس کومه خپل عزت مې ستا د بچي دپاره تار کو په لاهور او په کراچۍ کې ستا د بچي دپاره چندې کومه ستا په لاسو کې فیسبوک راغی ستا زه قاریانو ته م وامه قاریانو ګزاره وکئ دا نادانه خلک دی دوی خپل استاذ ته کنځلي کوي دا نادانه قوم دی دوی خپل مشرانو ته کنځلي کوي دا نادانه پاکستان دی دوی خپل محسنین نه پېژني 2014 نه والا 2014 2016 2018 2019 2020 2022 کې موږ پاکستانی علماو په 57 ممالکو کې په 28 ممالکو کې موږ د قرآن د اذان د تجوید مقابله وګټله موږ چې پاکستان ته راتلو بیا یې زموږ په ایرپورټ بې عزتي کوله 2022 کې په دسمبر یا نومبر کې مقابله په سعودي عرب کې وشوه د انډونیشیا بچی پکې 3 نمبر راغی د پاکستان بچی پکې اول نمبر راغی د انډونیشیا وزیر اعظم د قرآن قدر وکړو خپل شخصي جازي سعودي ته داغه د پلار او مور سره راولېږو په هغوی عمره وکړه په شخصي جاز کې اوچت کړل په ایرپورټ کې ورته په خپله ارمیچې په لاړ شاهي پروټوکول هغه ته سلامي وکړه بیا شاهي مهمانخانه کې میلمه کو بیا یې د ډالو سره کور ته ولېږو او پاکستانیانو مه کوئ د علماو بې قدري پاکستانی بچی چې په اسلام آباد ایرپورټ کوزېدو شاهي ایوارډو سره موجود دی د پاکستان د ایرپورټ عملي د هغه بې عزتي کړې ده سواد ماشوم په 57 ممالکو کې وکړله د پاکستان صدر رسکشۍ والا نه ګډېدو والا د ایوارډ ورکوي 25 ستمبر د سواد بچی په انتظار دی ما ته به اوس ډي سی ډي په هوټل پود کوي چې بچیه ته به اسلام آباد ته په کم ګاډي کې ځي په ځای د دې چې هغه له ایوارډ ورکړی وي صدر هاوس کې اوس صدر صاحب تصویر وکړی وي الټا څوک ظالم په هغه پسې لاړ د پیو په بوتل کې ورته زهر ورکړ ای پاکستانیانو تاسو دا محسنین خپل نه پېژنئ موږ د پاکستان محسنین یو زموږ اسلافو خو د کلکتې نه واله تر پېښوره پورې داسې تنه د ونې نه وه پرېښې چې په هغې پورې عالم نه و ځوړن دا په خوبونو پاکستان آزاد دی دا به په خوبونو پاکستان آزاد شي دا به د وینې قربانۍ غواړي دا قرباني به انشاءالله دا ملنګان بیا ورکوي